بل عمل هغه په دې ورځو کې هغه د ذوالحجې د اول تاریخ نه شروع کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ورځې هغه ورځې دي چې په دې ورځو کې هیڅ عمل هغه داسې نه دی چې هغه نه لوی عمل وشي. د ټولو نه لوی عمل هغه د دې ورځې دا د پیر ورځې نه به یا شروع شي یا د منګل د ورځې نه باقاعده اعلان به کېږي. د پیر ورځ به یا اول شي یا د منګل ورځ هغه اول شي. یو صحابي تپوس کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک په دې ورځو کې جهاد ته لاړ شي نو آیا دا عملونه د جهاد نه افضل دي؟ نبی علیہ السلام فرمایل او د جهاد نه افضل دي. ها که یو مجاهد جهاد ته لاړو او واپس رانلو یعنی شهید شو نو بیا هغه عمل ډېر اوچت. خو د دې ورځې اعمال نو څه اعمال به کوو؟ حدیث مبارک کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا 9 ورځې جوړېږي. د ذوالحجې 9 ورځې جوړېږي او 10 شپې. قرآن مجید کې په الله تعالی قسم خوړلی ولیال عشر. الله وایي په 10 شپو مې دې قسم وي. 10 شپې مفسرین حضرات فرمایي دا دي د پیر د شپې نه د پیر د ورځې نه یا د منګل د ورځې نه شروع کېږي. د اختر د شپې سره دا 10 شپې جوړېږي. هر شپه د لیلة القدر دی. هر شپه لیلة القدر ثواب تا ته ملاوي. د شپې را پاسه تهجد وکړه الله راضي کا. ټول عمر خوبونه شوي دي بس دی بیا به خوبونه کېږي بس دی. په قبر کې به ښه لوی خوب کېږي هغه پرېږده لیکن دنیا کې بس دی لږ تکلیف برداشت کا مجاهده وکړه او تکلیف برداشت کا. هر شپه لیلة القدر هر شپه دا 10 شپې لیلة القدر دا باقاعده احادیث مبارکو کې راغلي. رمضان المبارک کې چې لیلة القدر راځي څوک یې ومومي او څوک یې ونه مومي. چاته هغه توفیق میلاو شي او چاته میلاو نشي په دې کې خو تا ته مفتو کې میلاویږي. هر شپه لیلة القدر دی چې انسان پکې د ماسخوتن مونځ کې د سحر مونځ کې 1 غنټه 2 د سحر نه لږ مخکې راپاسي او الله تعالی ته وجاړي نوافل پکې وکړي. یو روژه چې څوک دې کې ونیسي 9 روژې دي نفلي 9 روژې دي. یو روژه چې څوک ونیسي د کال د روژو ثواب ورته میلاوي. پوره د کال د روژو ثواب ورته میلاوي. اوس یو کس ته ووایه که نه چې ته نوکرې او ته یو ورځ صرف هغه ډیوټۍ ته راشه د کال تنخواه تا ته درکوو. د کال تنخواه که هغه وایي چې زما 103 او 104 ته به هم د وي دي یاره خیر دی یو ورځ ده په یو ورځ باندې د کال تنخواه میلاویږي. په یو روژه باندې د کال د روژو ثواب میلاویږي. 9 روژې دي پیر نه شروع کېږي یا به د منګل نه شروع کېږي اعلان به کېږي چې کوشش وکړو چې یا 9 واړه ته و چې څومره پکې انسان نیوی شي. او د عرفې د ورځې چې کومه روژه ده هغې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کال د روژو ثواب به هم پې میلاویږي. یو کال رستوني او یو کال مخکیني ګناهونه هم پې معاف کېږي. خامخا باقاعده کوشش وکړو او زنانه نارینه ټول کوشش وکړو چې په دې ورځو کې څه نه څه درجه کې په دې 9 روژو کې که د انسان وس کېږي ټول ونیسو هېڅ هم نه کېږي. الله تعالی به توفیق راکړي او دې نه سختې روژې هغه فرضي تاسو نیولې دي د بشکال هغه مو نیولې نو انشاءالله کوشش وکړو چې انسان پکې څو نیولی شي که ټولې نیوی شي که نیمې نیوی شي کم از کم څه نه څه 3-4 آیسه پکې واچو. الله تعالی دې موږ ته عمل نصیب وفرمایي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه.